حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی د اسلامی کال د 12 میاشتو تذکره کوي. ان عدت الشهور بیشکا شمیرا د میاشتو عند الله 12 شهرا د الله په نسبت باندې 12 دا یعنی 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله په علم او د الله تعالی په کتاب کې یوم خلق السماوات والارض د هغه ورځې نه کوم ورځې نه چې اسمانونه او ځمکې پیدا شوي دي منها 4 حرم او پدې کې 4 میاشتې د حرمت دي یعنی ډېرې بابرکته د تعظیم میاشتې دي. الله تبارک و تعالی د اسلامی کال آغاز د محرم الحرام نا او اختتام د ذوالحجې په میاشت باندې کړی دی. د اسلامی کال 1445 هجری چلیږي او پدې کې 9 میاشت د رجب المرجب ده. رجب المرجب د اسلامی کال 9 میاشت ده. که تاسو وګورئ د رجب د میاشتې فضیلت الله تعالی ذکر کوي. منها 4 حرم پدې کې یعنی د کال په 12 میاشتو کې 4 میاشتې دي چې دا د حرمت دي، د تعظیم، د عزت احترام او د برکت دي. دا بزرګ میاشتې دي. نو په هغه 4 میاشتو کې یو 3 میاشتې داسې دي چې دا یو بل سره منسلک دي، بالکل یو ځای پر لپسې دي. یو د ذوالقعدې میاشت ده، بیا د ذوالحجې میاشت ده او بیا د محرم الحرام میاشت ده. نو دا 3 میاشتې دا پر لپسې دي. او 4مه محترمه میاش اغا د اسلامی کال 9 میاش دا رجب المرجب دیتا ویلی شي. الله تبارک و تعالی د 4 میاشتو تا د باقی نور میاشتو نزیات فضیلت او برکت ورکړی دی. پدې کې د رجب میاش چلیږي. نو نن زمونږ دا عنوان دی چې د رجب دا میاش دا مبارک ده او دا حرمت والا میاش ده. کفارو به هم د دې میاشت احترام کو. د رجب معنا څه ده؟ څه عالمان وایي چې دا رجب دا د عربی ژبې د ترجیب لفظ نه جوړ شوی دی رجب. او ترجیب په معنا د تعظیم او د تکریم، یعنی دا د عزت او د اکرام او مبارک میاشت ده. او بعض عالمان فرمایي چې د رجب معنا ده د خپل حقیقی رب الله تعالی نه یره کول، د الله نه یریدل دې ته رجب وای. نو رجب ته الله تعالی تعظیم او تکریم ورکړی دی، پدې کې برکات اخودلی دي. نو دا 4 میاشتې چې کوم حرمت والا دي په هغې کې دا ډیره مبارکه میاشت ده. پدې کې به کفارو هم د دې میاشتې د ادب او د احترام مظاهره کوله. د کافر او د مسلمان ترمنځ جنگ به انخته یا به کفار خپل منځ کې په جګړه شو او جنگ به شروع شو. په میاشتو باغه جنگ نه ختمېده. کفارو به چې کله د رجب میاشت ښکاره شوه
نو هغوی به جنگ ودرو. که دا جنگ مسلمانانو سره و نو هم او که د کفارو خپل منځ کې جنگ به نو هم د رجب میاشت چې به راوخته نو دوی به خپل جنگ و جدل او اختلافات پسې پشت کړل او بیا غورځول شاته به کړل. وی باس دا د رجب میاشت حرمت والا میاشت ده، په دې کې جنگ جګړې ښه نه دي. نو کفارو بم د دې میاشت تعظیم کو. نو مونږ خو الحمدلله مسلمانان یو، د هر اسلامی میاشت تعظیم په مونږ شته او د رجب د میاشت خصوصي اهتمام وکړو چې په دې کې مونږ کوشش وکړو چې الله تعالی مونږ رضا کو. پیغمبر علیه السلام هم د دې میاشتې تذکره صدارنګ کړی ده. خپل پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دریو میاشتو ته د فضیلت نسبت او اشاره کړی ده. هغه کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وې درې میاشتې دي، یو د رجب، دویم ورپسې د شعبان او درېمه د رمضان المبارک ده. دا درې میاشتې پر لپسې دي او د دې ځان له نسبتونه او برکتونه دي. بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دریو میاشتو ځان له فضیلتونه ذکر کړل. وی فرمایل وی د رجب دا میاش دا زما د امت میاش ده او د دې فضیلت په باقی نور میاشتو باندې داسې دی لکه دا زما د امت فضیلت چې په باقی نور امتونو باندې وي. او بیا فرمایي ورپسې میاشت د شعبان ده او د شعبان د میاشت فضیلت په باقی نورو میاشتو باندې داسې دی لکه پیغمبر علیه السلام ځان ته اشاره کوي لکه زما فضیلت چې په باقی پیغمبرانو. نبی او فرمایل وی د شعبان دا میاشت زما ده او د دې فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه زما فضیلت په نورو پیغمبرانو. بیا حضور علیه السلام او فرمایل وی ورپسې میاشت د رمضان دا د الله تعالی د پاره ده. نو د رمضان المبارک د میاشت فضیلت په باقی میاشتو باندې داسې دی لکه د الله تعالی فضیلت چې په ټول مخلوق باندې سینګوي. ظاهره خبره ده د پیغمبر علیه السلام امت دا ډیر مبارک او با فضیلت دی. د نورو میاشتو نه دغه شان د رجب د میاشتم فضیلت والا ده. بیا پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو نه افضل دی. نو همدارنګې د شعبان د میاشتم د ټولو میاشتو نه افضل ده. او بیا الله تعالی په تمام کائنات باندې فوقیت او برتری لري. الله تعالی یو ډیر لوی عظمت لري، شان او شوکت لري. په دې وجه باندې د څنګه چې د الله په مخلوق باندې شان او شوکت دی، روب دبدبه او جلال دی، عظمت دی، همدغه شان د رمضان شریف د میاشت فضیلت په باقی میاشتو باندې دی. نو حضور علیه السلام د رجب د میاشت تذکره وکړله چې الله رب العالمین دې له برکت او برتری ورکړې ده. د رجب په میاشت کې څه خاص عملونه کیږي نو د هغې متعلق چې مونږ ته پته ولګي چې څه پکې پکار دي او څه نه پکې ځان ساتل پکار دي. عام طور د رجب په میاشت کې د صحیح سند مطابق یو حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام چې د رجب میاشت ولیدله نو ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا کړې ده او دا په صحیح سند سره ثابته ده. هغه دعا دا وه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پښتو کې دا معنی ده اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله مونږ د پاره برکت په رجب او په شعبان کې واچې، وبلغنا رمضان او مونږ ورسوه رمضان شریف ته. یعنی دومره ژوند او زندگی درنه غواړو چې مونږ پکې رمضان شریف ووینو، د دې عبادت وکړو.
نو د صحیح سند مطابق د احادیثو نه دا یو مسنون دعا ثابته ده. د دین علاوه د رجب په میاشت کې نور څه ثابت نه دي. د رجب په میاشت کې بس دا یو دعا ثابته ده او د دین علاوه نور هیڅ شی ثابت نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رجب په میاشت دغه دعا ویلې ده. نو کومنګ تاسو دا دعا ویلې ده نو خو ډېر رحم کړی ده، او کومنګ نه ویلې نن د رجب د میاشتې شپږم تاریخ دی ننی وایا. دا دعا حضور علیه السلام ویلې ده په رجب میاشت کې دا دعا غوښتلې ده، نه تاسو هم دا دعا ووایې. که تاسو نه ایریږي او نه درځي نو زه درته وایم ما پسې ووایې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. که اوسم تا نه پاتې شوي ویلې دي نی پښتو کې وایي چې په رجب او په شعبان کې پروردګاره برکت واچوه او ورپسې رمضان شریف عبادتونه مې نصیب کا. بس دا آسان کار دی. دا دعا د ښکلي پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده او د دین علاوه نور یو شی هم ثابت نه دی. د رجب په میاشت کې د یو قول مطابق په 29 رجب په شپه باندې 27وی شب کې پیغمبر علیه السلام معراج لتلی دی. معراج ستوي الله تعالی سره ملاقات لتلی دی. ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شب معراج کې الله تعالی سره د راز او نیاز خبرې شوي دي، الله تعالی سره ملاقات شوی دی. هغه شپه کله وه؟ نو د یو قول مطابق دغه شپه د رجب 29 شپه وه. نو عوام په دې کې عبادتونه کوي او بیا په 29 رجب باندې روزه نیسي. آیا دا عبادتونه د شپې کول بیا په 29 رجب باندې روزه نیول دا ثابت دي که نه دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج واقعه د نبوت په 5م کال مخې ته راغلی ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت میلو شو د 40 کالو په عمر کې، او بیا 15 کاله چې تیر شو نو ګویا چې نبوت 15 کاله تیر شوی دی. د نبوت په 5م کال باندې اسمانونو ته د ختلو او د معراج واقعه راغله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شب معراج کې الله تعالی سره هم کلام شوی، ملاقات شوی دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د معراج د واقعې نه بعد 18 کاله تیر کړي دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې 27 رجب 18 کاله 18 ځله راغلی دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې شپه کې یا په دې ورځ کې څه کړي دي؟ نو که پیغمبر علیه السلام کړي دي نو بیا زمونږ حق دی، په مونږ لازم دی چې هغه سي وکړو. خو که پیغمبر علیه السلام یو کار نه دی کړی او مونږ ډیر مبارک او افضل ګڼو نو دا خو بیا ګناه کوو. اگر چې دا نیکی ده ته به د شپې تهجدو کې نو دا ګناه خو نه ده، دا نیک عمل دی. خو پیغمبر علیه السلام نه دی کړی. بیا د پیغمبر علیه السلام نه پس 100 کالو پورې صحابه کرام وو. نو په هغه 100 ساله زندگی د صحابه کرامو په هغې کې هم چېرته شب معراج یا 27 رجب باندې څه خاص معمولات نو. نو پیغمبر علیه السلام هم په خپل ژوند مبارک کې 18 کاله شب معراج مخې ته راغلی ده او 27 رجب مخې ته راغلی. خو د دې په باره کې یو ذره فضیلت هم نور نه دی ذکر کړی، نه څه خاص اهتمام شوی دی. او پیغمبر علیه السلام 18 کاله دغسې نه دي کړی. بیا ورپسې د صحابه کرامو 100 کاله ژوندو
د حضور علیه السلام د وفات نه بعد 100 کالو پورې دور د صحابه کرامو نو په هغه 100 کال کې یو صحابي 27 شب د رجب په دې کې خاص اهتمام نه کړي او په 28 رجب باندې یو صحابي نه روزه نیولې ده او نه یې د دې اهتمام کړی دی نه چاته ترغیب ورکړی دی بلکې احادیثو کې ذکر شوی دی او زموږ علماو دا روایات ذکر کړی دي وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 27 رجب باندې د روزې نیونه خلق به منې کول ځکه دا په دین کې یو نوې کار راوستل دی او ثواب هم ګڼي خلک 27 رجب باندې چې روزه چاونی ونو ثواب دی نه دغه چې دې ته څوک ثواب وای نو دا خو په دین کې نوې کار حالان کې نو ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی نو ښکلی صحابه کرامو کړی دی نه چې نه دی کړی نو ته بیا څنګه وایې چې دا ثواب دی د ثواب یا د عذاب د پاره به د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو زندگی مونږه مطالعه کو نو علم مونږ وایو چې دا ثواب یا عذاب دی نو د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو په دور کې د هغوی په زندګۍ کې 27 شب د رجب او 27 رجب باندې روزه نیول او د شپې تهجد کول دا نو چې دا کار د خیر دی نو هغوی نه ولې پاتې شوی دی بیا خو ته د هغوی نه مبارک شوې ته د هغوی نه ډېر مخکې لاړې ته ډېر نیک عمله یې دا خو ته غلطي کې ته صحابه کرامو ته په خپل عمل سره غلط وې ته نه ځان وړاندې کول غواړې نو دا د بېوقوفتیا سوچ دی په 29 رجب په شپه باندې پیغمبر علیه السلام چرته هم څه خاص اعمال نه دي کړی او دغه شان په 29 رجب باندې حضور علیه السلام روزه نه ده نیولې نو دا ثابت نه دي او مونږ یې ثابتو چې دا د ثواب کار دی په دې کې دا وکړو داسې وکړو داسې په شپه کې دونه نفلونه او دا سبقونه او د ورځې روزه ونیسو په دې ونیسو په دې ماته که دا ټول مونږ خود ساخته د ځان نه جوړ کړي اعمال دی او ثواب په ثابتو نو دا بدعت دی دا ګناه ده البته یو بنده هر شپه الله ورلا توفیق ورکړي د تهجد کوي نو کدی هر شپه تهجد کوي نو په 28 شپه د رجب تهجد یو کړل نو دا خو د 28 شپې د خاطر نه کوي لا خو د روټین دی د طریقه ده یو بنده ټول میاش نفلی روزي نیسی نو په 28 رجب کې چا روزو نیونه ګناه نه نه د نورو ورځو د روزو په شانې وګڼه نو هر ورځ روزه نیسی ثواب دی خو دا سنت نه ده مستحب هم نه ده نفلی عمل که په دغه ورځې کې او که خاص په دغه ورځې کې نور ته مخکې رستو نه کې او خاص په دغه شپه تهجد کې مخکې رستو شپو کې نه کې نه دا خو ته بیا ګناه کې دا خو ته د دې اهتمام ثابتول غواړې او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خبر شو وی غیر چا پیر خلکو په 27 رجب باندې روزه نیولې ده او دې ته هزاري روزه وي دا د 27 رجب روزه د زرو روزو برابر ثواب وي دا خلک داسې وي عمر فاروق رضی الله عنه خلک اولېګل وی ورشه لاړ شه هغه خلک راټول کې چاچی روزي دي ناغه ټول راټول کړل مخې ته کینول خوراکي وته کې خوشاب زما مخ کې دا روزي ماته کې هغه ټول باندې روزي ماته کړې وجه دار چې دا په دین کې نوې او شی پیدا کول دي چې کم پیغمبر علی السلام او خپل صحابه کرامو نو کړي نو حضور علی السلام چې په دې میاشتو کې په دې ورځو شپو کې څه کړي دي هغه دین دی او چې څه نوي کړي نو هغه د ځان دین جوړول نه دي پکار صرف حضور علیه السلام د رجب په میاشت کې د رجب د میاشتې په ښکاره کېدو باندې د برکت دعا کړې ده اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان یا الله برکت راته په رجب او شعبان کې واچې وبلغنا رمضان او دونه جون را کې چې ما رمضان شریف ته ورسه دې ځکه علما فرمایي وای د برکت سوال ځان لکوي
د خپل ژوند د برکت سوال د دې حدیث نه معلوم شو، د دې دعا نه ثابت شو، ځان له د ډیر ژوند او د برکت سوال کوي. مخکې وبلغنا رمضان کې محدثین کلام کوي، هغوی فرمایي وی پیغمبر علیه السلام د مخکې میاشتو د راتلو د زنده پاتې کېدو سوال کړی دی چې دومره ژوند درنه غواړم چې رمضان شریف راشي. نه دې کې درې مسلې ثابتې شوې، یو خو د ژوند د برکت، دویم د ډیر ژوند، او دریم د نیکو اعمالو د پاره د ژوند سوال کول. دا درې خبرې ثابتې دي. اکثر خلک یې ځان ته خیرې کوي. نو د دې نه منع فرمایلی شوې ده. زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات خدا دي چې ځان له د ډیر ژوند، د برکت او د نیک عمل د پاره سوال وکړه. ته خیرې ولې کې؟ یو بنده ډیر تنگ راشي او هغه د ژوند نه تنگ دی، نو ځان ته خیرې وکړي، یا هغه مرګ وغواړي د مرګ خیره وکړي، سوال وکړي، یا تنگ شي خودکشي وکړي، نو دا ټول عملونه ناجایز دي. نه به ځان ته خیره کې او نه به د مرګ سوال کې او نه به خودکشي کې. د نیک عمل د پاره ډیر ډیر ژوند وغواړه، الله تعالی نه وغواړه، الله تعالی به درله درکړي، برکت به درله درکړي، دارنګې ستا په ژوند کې سکون به راولي، او چې کم ژوند تیریږي په هغې کې د نیک عمل توفیق به درته ملو شي. نو ځان ته خیرې مه کوه، مرګ سوال مه کوه، او دارنګې خودکشي سوچ مه کوه چې زه به خودکشي وکم. خبره ختمه، داسې نه، دا ګناه ده. د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو کې دي چې ځان له ژوند غواړه، ډیر غواړه، د برکت غواړه، او د نیک عمل سوال وکړه، ځکه دا د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي. نو د رجب په میاشت کې نور هیڅ شی نشته، هیڅ هم پکې ثابت نه دي. د شب معراج چې کم 27وی شب د رجبو، نو په دې کې د علماو اختلاف دی. د هغه اختلاف نم د دې پته لګیږي چې دا څه اهم خبره نه ده. شب معراج دې وخت کې زمونږ لپاره 27وی شب څه اهمیت نه لري. څه عالمان وایي چې د رجب په 28مه شپه کې شب معراج واقعه مخې ته راغلی ده، او څه عالمان وایي چې نه، د ربیع الاول په شپو کې چرته د معراج واقعه مخې ته راغلی ده. نو په دې کې اقوال مختلف دي. نو د دې هم پته لګېده که د شب معراج دغه مواقع را لاندې کول ډیر اهمو، نو پیغمبر علیه السلام به خامخا دا په ګوته کړی او په نښه کړی وه، او د دې په باره کې به څه ارشادات یې فرمایلي وو، خو د دې اړو څه اهمیت پیغمبر علیه السلام نه دی ذکر کړی. شب معراج اهم دا او کنه دا؟ نو په کومه شپه باندې چې پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته تلو، او په کومه شپه الله تعالی سره دیدار شوی دی، راز و نیاز شوی دی، نو هغه شپه یقینا چې ډیره مبارکه ده، ډیره د برکتونو ده، او د هغې شپې تیرېدو نه پس هغه برکت ختم شوی دی. اوس راتلونکي کلونو کې تر قیامته پورې 27وی شب د رجب، په دې کې هغه فضیلت نشته کم چې پیغمبر علیه السلام پکې اسمانونو ته تلو، د معراج واقع چې رونما شوی وه. نو په دې راتلونکي کلونو کې چې په رجب کې 28مه شپه راشي، د دې هیڅ اهمیت نشته. اهمیت چې نو صرف هغه یوه شپه کې، کومه شپه چې حضور علیه السلام تللی دی اسمانونو ته او معراج شوی دی. او د دې مثال د شب قدر د لیلۃ القدر په شان نه دی. لیلۃ القدر هر کال هر رمضان شریف په آخر عشره کې ناتکې 15 شپو کې وي. په هر کال د رمضان شریف په آخر عشره کې دغه 15 ناتکې شپې پاغې کې یو کې خامخای. نو د شب قدر هر کال فضیلت شته، او د لیلۃ القدر خو هغه یو کال فضیلت په کم، د شب معراج خو یو کال فضیلتو کم کال چې پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته تللی دی. د شب معراج هغه یو کال فضیلتو
کم کال چې حضور علیه السلام په کومه شپه معراج لتلی الله سره راز و نیاز لتلی دی. نو اوس په دې کې اهمیت د نورو شپو پاتې نشو. مونږ د پاره څه پکار دی؟ یو بنده وایي چې زه د نیک شم، نو هغه دی د رجب میاشت وي که نورې میاشتې وي په هغې کې دی د الله تعالی د رضا کولو کوشش وکړي او یوه د رجب میاشت د عبادت دپاره خاص کوي نه. بیا د رجب 29مه شپه د عبادت دپاره خاص کوي نه، هره شپه عبادت کوه. او بیا د 29م رجب د روجې دپاره خاص کوم، هره ورځ روجې نیویشي ثواب پکې شته. او د دغې خاص شپې او خاص ورځې ثواب د نورو نه زیات نه دی. عام ورځ د شپه ده، د شپې تهجد کوه، د ورځې روژه نیسه، څنګه چې په نورو شپو ورځو کې ثواب دی داسې په دې هم دی. نو ځان له خاص د دې شپې ورځې څه خاص اهتمام شریعت نه دی ښودلی. د دې د وجې دغې شپې د عباداتو څه خاص شوق مه کوئ، هره شپه عبادت کوئ. او په دې وجه باندې په دغه ورځ 27 رجب باندې روژې شوق مه کوئ، بلکې هره ورځ روژه نیسئ. نفلي روژې خو هره ورځ نیول پکار دي. د رجب میاش دا مبارکه ده، په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی نه د خپل ژوند د برکت سوال کړی دی. تاسو هم وکړئ او د نیک عمل غوښتنه کړئ، الله توفیق راکړي چې مخکې رمضان شریف ته ورسم. نو تاسو هم دا سوال وکړئ او په دې کې دا تعلیم ده چې خیره مه کوه، مه ځان ته مه بچو ته. دا خیره کله کله اولګي، نو که اولګېده نو بیا مه خفې. یو وخت به مرګ نه غواړې خو ستا زړه خیره هغه به لګېدلي، نو بیا به د مرګ تړن نه کېږي، عمرې به هغه خیره به در باندې ولګي. داسې بچو ته خیرې مه کوې. اوس به خفې د غصې نه به د خیره کړې وي، دې وخت کې خو غصې، خو لږ وخت پس به بیا ارمانونو هغه وخت به دې راشي، د خوشحالو وخت به دی، زړه خیره به دی لګېدلي، څه به کې بیا به هېڅ چل نه درځي، خیره به دی قبوله شوي. نو چې تا په خپله خیره کړې اوس قبوله شوه، نو اوس یې برداشت کې بم. په دې وجه باندې هر وخت که غصم درشي دعا کوه، هېڅ کله خیره ونه کې، مه ځان ته ومملته، ځکه د وخت د قبلېدو هېڅ پته نه لګي. نو چې کله د مخلې له راځي نو خیرې په ځای دعا کوه. امام الحرمین مشهور قاری امام الحرم سدیس صاحب، تاسو ټول پیژنې، هر کور او هر انسان ته دغه آواز رسیدلی دی. د خپل واقعه ذکر کوي، وایي زه چې ماشوم وم، وایي زه ډېر زیات روان وم. موجوده په حرم شریف کې چې کوم امام دی سدیس، نو هغه وایي چې زه په ورکوټوالي روان وم، وایي مور به رانه ډېره تنګه وه، وایي چې جامې به مې مور ووینځلې، ما به پاکې راواغېستې، لمدې خاورو کې به مې څښاک کړې. زما مور ډېره زیاته به غوسم شوه، ستړې ستومانه به وه او ما به ورته کار بیا سر دوباره که. نو په هغې به مې مور ډېره غوسه شوه، خو یې راته به یې وي سدیس ته نه سمیږي، نو خولې له به یې خیره راتله نه وي، صرف دا به یې وی چې ته خو سمیږي نه، خو خدای دې بس د کعبې امام کا. د خیرې په ځای دا هوښیارې میندې وي، د خیرې په ځای باندې دا دعا به یې کوله، بچې چې ته سمیږي نه، خدای دې د خانه کعبې امام کا. وایي زه چې کله خانه کعبې ته مخامخ شم او نیت تړم، لاسونه پورته کم، الله اکبر ویم، خانه کعبه باندې مې نظر پروزي وي، مور راته رایاده شي، د مور هغه د غصې انداز راته رایاد شي چې دا به مور وي چې سمیږي نه، خدای دې د خانه کعبې امام کا. نو ته ووایه که دا د مور دغه وخت کې څه بله خیره کړې وه، هغه نقصاني وه، نو دا که قبوله شوې وه نو څه به ترې جوړېدل. د غصې په حالت کې یا د مینې په حالت کې وي، بچي ته د خولې نه سم ووتل، هغه خدای کوي، وخت به پکې وي، نو ټک په ټک قبلېږي. نو که خیره دې وکړه نو بیا به پې خفې، نو دعا کوه. بچو ته خیرې بالکل مه کوه، که ډېر دې غصه کی نو خیر دې سزا ورکه، خو خیره ورته مه کوه، خیره نه واپس کی، هغه پې خامخا لګي. او که خامخا د خولې نه دې څه وتل
نو بیا دغه وخت کې ته دعا وایا، الله دې په نیکو کا، الله دې ته هدایت کا وغیرہ وغیرہ خولي الفاظ وایا چې غلط الفاظ د خلینو اونځي غني بیا بستا د پاره وبال جان وی بیا به سم نشي کوله. نو په دې یو څو خبرو د الله پاک تاسو مونږ ټول لا د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.